بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو په پیښور کې ما سره چې په دې پریم کې دا کمې ګلالۍ بچې وینې، نو دا ګلالۍ بچې زمونږ نوم چې کم دی زمونږ د پښتنو نوم په نیشنل کچه باندې روښانه کړی دی او اوس میوش ستاروب محتاج نه ده، په انټرنیشنل کچه لوبیږي. خو نن د اتوار ورځ ده چې زه ریکارډینګ کوم او سبا دا درې واړه لوبغاړي چې کوم دی کراچۍ ته روان دي. نو کراچۍ کې هم لوبه کوي، دعاګوی هم ورله او ستاسو نه م اپیل کوم چې دعاګانې ورته کوئ چې دا درې واړه په کراچۍ کې خو هم پوزیشن روړي. خو کتونکو لږې خبرې به کوو زموږ د پښتنو په چاپېرچل باندې. نیتونه صفا ساتل، ذهنونه صفا ساتل، نظر چې کم دی صحیح ساتل. او ور سړی خو په دې سوچو کې چې زما په کور کې خور هم ده، لور مې هم ده، ښځه مې هم ده، او هغې ته چې زه څنګه په کم نظر ګورم او داسې زه بار هم دغه بچی ته وګورم، دغې خور ته وګورم، دغه زنانه ته وګورم، نو دا زمونږ او ستاسو چې کم دی یو ښه تصویر چې کم دی وړاندې کوي. او په راتلونکي وخت کې به داسې ډېرې میوش چې کم دی نو زمونږ د دې پښتونخوا نمایندګي وکړي. خو په دې ګرانۍ کې زه د دې ماشومانو پلار ته سلام کوم، مور ته سلام کوم چې د خپل اخراجاتو نه پیسې بچ کوي او په دې ماشومانو باندې خرچه کوي. ګینې زه چیلنج سره وایم چې زموږ په کومو حالاتو کې نو یو خاندان د یو کلاړي جوړ کړي. دا کلاړي مې چې ویني دا کراچۍ ته تللی ده، د لاهور ته تللی ده، د اسلام آباد ته تللی ده، د پاکستان ګوټ ته تللی ده. خو دا خرچي د کم دی نه راغلی، دا دغه پلار چې کم دی مزدوري کړې ده، خواري کړې ده، جاب یې کړی دی او په دې بچو یې لګولي ده. دغه بچی نن انټرنیشنل کچې ته تیاره ده. دا بله چې کومه ده دا هم په نیشنل کچه لوبیږي، دا بچی خورې ده. دا بله چې کومه ده دا هم په نیشنل کچه لوبیږي، خورې ده. یو د دوی رور دی هغه هم په نیشنل کچه لوبیږي او دې وخت کې لوبې له تللی ګینې هغه هم درته ښودن. او زما پروګرام بیا ډېر پټ و، دا یو ډېر انوکا چې د یو چت لاندې غرونه او رور او خویاندې په نیشنل کچه باندې دا ډېر انوکه ولې چې دې سره به دې مور او پلار څومره خواري کړي. دا خو موږ هسې په نظر باندې وینو که نه، خو چې کله په نیشنل کچه باندې یو ماشومه لوبیږي او دغه ځای ته رسي او هغه شانتي استیم دی نه وي، هغه شانتي اپروچ دی نه وي، هغه شانتي تعلق دی نه وي او هغه شانتي رابطې هم دی نه وي. د رابطو نه مطلب دا چې نن سبا د مفاداتو دور دی، خو څه مفاد ورکې نو څه مفاد به درکوي. میرټ چې کوم دی په ډېرو ځینو کې پاماله کېږي، دا یو اټل حقیقت دی، دې نه به انکار نه کوو. خو د دې درې واړو بچو مور چې کومه ده یو ډېره خانداني ښځه ده او د مردان د سیمې سره تعلق ساتي او د دوی والد صاحب چې کوم دی هغه د پیښور د سیمې سره تعلق ساتي او هغه مور د دې بچو سره ډېر ستړی کوي، ځکه چې پلار خو جاب له لاړ شي نو مور ته بیا دار څه پاتې وي. بل د دې فټنس حوالې سره هم نن د دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی هر مازدیګر ګراونډ ته ځي او په ګراونډ کې چې کوم دی نو دوی پریکټس کوي، تاویږي. بیا په دې لږ چارپیرچل کې تاسو ګورئ که نه، اوس ما دا کتله نو په دې کور کې په بره چت باندې ځان له لږ ځای جوړ کړی دی او په هغې کې دا پریکټس کوي. بیا دا بالونو ما تپوس وکړو، دا په اشکری کې چې کوم بالونو په 400 روپۍ باندې یو بال دی، په 1600 روپۍ باندې دا بڼي، دا تار چوش لیږي دا په 1600 روپۍ بڼي، په 22000 او په 20000 باندې دا یو ریکټ دی. دا یو ریکټ او دا دومره اخراجات چې کم دی خو وي ترکمې. بیا مې تپوس وکړو چېرې دا دومره هر څه کېږي. د دوی والد صاحب 1.5 لک روپۍ تنخواه یې اخیسته د میډیسن په کمپنۍ کې و. میوش غټه شوه، میوش انټرنیشنل کچې ته ورسېدله، په میوش باندې نظر هم ساتلو، میوش سره تللو مو. هغه پلار چې کوم دی قرباني ورکړله، هغه نوکري یې پرېښودله چې کومه جمع پونجي وه د دې ټیمه پورې لګولې. دا ما هسې په راز کې د دوی نه خبرې زده کړې. دوی سبا کراچۍ ته روان دي، د یو لک ټیکټ چې کوم دی نو 18,000 روپۍ
بیا به د هغه اړخ نه چې راځي 18,000 روپۍ د ټولو مخکې دا وایم د دوی والد صاحب ډېر حساس انسان دی دغه شانتې مورکې سره زما په ګراوند کې خبرې شوي او دوی په 400 کې چې کم دی نو هلته خپل پوزیشن ښودلو زموږ په 400 کې د انټرنیشنل کچې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس دی په کرونا کې دوی هلته کې پریکټس کړی دی هلته کې راغلی دي نو ما هغوی راضي کړل چې یاره دا دومره اخراجات چې کم دی بل به د کور دا سوپې هم خرڅوي او دا بس دی دا څومره چې هم کړل خو موږ دپاره غواړي دا زموږ دپاره ښه زموږ د پښتنو نوم به روښانه کوي زموږ د پاکستان نوم به چې بل ولمې ویش چې کوم دی په بهر ملک کې لوبیږي او شرطیانې ګټي نو ما ورته زه به پې ستاسو نمبر واچوم نو زه خپلو کتونکو ته وایم چې بې ځایه کال نه ما یو خبره اوس دوی والد صاحب سره کوله ما یې خو موږ تا ته غوسه کېږو یا خبرې کوو چیرې لور دی او لوبو ته راویستله لور دی چې کومه ده نو ګراونډ کې ګرځي نو ما یې زما لور داسې کیدی نشي نه مې دونه وشته دی او نه تې داسې کلاړي جوړولی شم نو ځکه موږ پښتنو کې خو دا چل شته دی نو موږ خو دا اکثریت خلک چې کم دی نو هغه ټیلنټ ستایي ټیلنټ له داد ورکوي خو دا تنګ نظره خلک چې کم دی نو دا حوصلې د اوچتېدو په ځای چې کم دی نو ورله پوش کوي نو ما هغې ته دا وایي چې دا موږ چې وایو چې ستا لور چې کومه ده اوس په ګراونډ کې وي دا عملېږه په دوی ډېره زیاته خواري شو ډېر زیاتې خرچې پې وشولې ډېرې زیاتې خبرې دي کاکېګانې را سره خوا کې ناستې دي او دا ګوره دا ګوډۍ چې کومه ده که نه د دې لوبه چرته وګورئ تاسو دلته په دې ویډیو کې د دې تصویرونه ګورئ چې دا کم ځای کې لوبیږي داسې دې تصویرونه هم ګورئ په دې کې چې کم ځای کې انعامات اخیستي دي او میوش خو دومره کپونه اخیستي دي میوش دا به ځان سره ونیسئ او ډېره مننه چې وخت هم راکړه موږ له هم وخت راکړه دا زموږ دپاره د فخر خبره ده زه خپله خوشقسمتي ګڼم چې نن تاسو سره خبرې کوم میوش کم وخت نه تاسو لوبه شروع کړله خو لږ را سره دا خپل ژوند شریک کړي نو خبرې السلام علیکم زه هم ډېره خوشحاله شوم چې تاسو راغلې موږ نه انټرویو والې زموږ کور ته راغلې اور دا ده چې ما خو 4 کاله پهله گیم سٹارټ کړو زما ابو چونکې پهله پلیئر و کرکټ یې کولو اور اینا پس بیډمنټن یې سٹارټ کو اور بیا ځکه ما له سکواش ځکه سلیکټ کو چې سکواش انډور گیم دی جنکو دپاره بیسټ گیم دی ګراؤنډ کې بس اوس جنکې مطلب ګراؤنډ کې هم نشي کولی نه بار داسې لوبه کولی شي نو انډور گیم داسې کمرې کې دننه مطلب گیم کېږي ابو مې ځکه دا گیم سلیکټ ما دپاره نو زه الحمدلله 11 نمبر باندې پاتې شوم 13 نمبر باندې پاتې شوم اوس 15 نمبر باندې یم نو زما کم خوریانې دي زما کم وړې خوریانې دي ما ته وکتل چې ښه زموږ خوریانې زما کم مشره خور ده دونه اچیومنټس حاصل کړ نو هغې نور هم زما په نقش قدم را روان شو نو هغې هم گیم سټارټ کړل اوس الحمدلله موږ 3 واړه نېشنل سطح باندې لوبه کوو او ډېر ښه پلیئرز یو ښه 3 واړه اصل د دوی لپاره بله لوبه نه لکه میوش ته خو په ګراونډ کې د ډېرو لوبغاړو سره ستا سلام کلام کیږي ملاویږي ورسره د جنکو لوبو ولې یا کردار نشته دی معاشره ولې داسې کوي جی زما پخپله د ابو فیملی د امي فیملی مطلب دا شي نه مني ځکه چې موږ پښتانه یو موږ مطلب جنکې داسې بار پلیئرز یا داسې بار گیم وغیره ته نه پرېږدو خو زه دا ویلم غواړم چې د چا سوچونه چې داسې یي داسې سوچ مه کوئ ځکه چې جنکې چې څو پورې مخکې نه ځي زموږ دا ملک به ترقي نشي کولی اور څو پورې زموږ جنکې پلیئر سپورټس ایجوکیشن معاملې کې سپورټس معاملې کې نور هم داسې سیاست معاملې کې ټولو کې که مخکې لاړ شي زموږ پاکستان به ډېره ترقي وکړي زما ابو داسې سوچ نه کو زما ابو ویل ویناوي زما لوریانې هم څه جوړېدی شي او زه به یې جوړوم زما اوس ابو الحمدلله موږ سره ډېر محنت کوي راځي موږ بوزي راولي زموږ اخراجات پوره کوي او ډېر محنت را سره کوي ډېر محنت سره کوي سبا کراچۍ ته روانې جی بالکل تاسو به لوبه کوئ هلته جی بالکل موږ 3 واړه به لوبه کوو 3 واړه به لوبه کوئ او دلته کې کوم ځای ته تللی مونږ کراچۍ ته هم تللي یو اسلام آباد ته هم تللي یو پېښور کې هم ټورنمنټ کېږي داسې زه غواړم چې انټرنیشنل لوبو دپاره هم لاړ شم بهر ملکونو ته لاړ شم چې د پاکستان نوم روشن کړم نو بس ځان کې دغه توان وي بالکل زه غواړم ما کې دا هغه ابیلیټي شته چې زه مخکې لاړ شم نو بس ابو لور فاینل کې تاسو ناکامي وخوړله هغې وجه څه وه بس
دا وه چې زما کیدای شي زما ټریننګ دونه صحیح نه و. ټریننګ خو الحمدلله زه ډېر کوم او فټنس هم زه ډېر کوم، خو کیدای شي بل جینې ما نه ډېر محنت کړی و. انشاءالله زه به کوشش کوم چې نیکسټ ټایم زه نور هم محنت وکړم. فټنس لپاره تاسو څه کوئ؟ فټنس دپاره مونږ مازدیګر ځو اباؤټ 2 که 3 hours مونږ فټنس کوو. جسټ ګراؤنډ کې منډه شوه، کوارډینیشن شو، نور سپرینټونه وغیره، سیډیانې، سټیرز مونږ کوو. ډېر فټنس ډېر امپورټنټ دی سکواش کې. چې سکواش کې فټنس نه وي نو سکواش بیا د هېڅ کار نه دی. هسې د دې وخت کې ته ځان کې دا خوبي وینې، دا طاقت وینې چې په انټرنیشنل کچه ولېږي، سبا کراچۍ ته راځي. دې وخت کې هسې تا ته په کور کې کوم سهولیات پکار دي؟ کور کې خو مطلب کور کې هم سهولیات پکاري، بار هم سهولیات پکاري. زمونږ په خپل هم ډېر اخراجات یو. سکواش یو میډل کلاس فیملی یا پور مطلب دونه مالداره کسان، دا صرف مالداره کسان کولی شي، ځکه چې دې لپاره پیسې هم ډېرې پکاري. یو ریکټ زمونږ تاسو چې اوس وویل چې دونه مطلب اخراجات دي زمونږ، او دا ده چې دې لپاره زما ابو ډېر کوشش وکړي زمونږ یو شیز زمونږ مکمل وي، زمونږ هر یو شیز پوره وي، چې مونږ د یو شیز کمی هم نه وي، چې مونږ مخکې نور هم مخکې لاړ شو. خو زما ابو ډېر کله کله پکې اوس لکه دې ټیم کې خو اخراجات ډېر زیات دي، ډېر زیات. اوس خو مهنګایي هم شوه، مهنګایي شوه، د نن سبا خېټه ساتل هم ډېره ګرانه ده. بالکل چې په 400 باندې بال اخیستل کېږي، نو کله کله خو داسې محسوسوې که نه چې دا پلار به مې راله تر کمې داسې لګیا وي؟ بالکل داسې محسوسوو. زه هم دا سوچ کوم چې انشاءالله زر کامیاب شم، چې دا ابو مې لږ دا ټول ستړیوالی ټول هر څه لږ ختم شي. زما ابو اوس اخراجات خو ډېر شو، او زمونږ نور هم مخکې چې مونږ اوس کراچۍ ته ځو ټور دپاره، دې کې مطلب هغه لګي اوس زمونږ انټرنیشنل لوبو له خو ځکه چې زما ابو اوس کوشش کوي چې مونږ انټرنیشنل لیول. جی بالکل خبره دوی ته د ټیکټ ته خو چېرې څوک داسې وایي که نه چې به ټیکټ نو دا به هر بل ته تللی شي، هر ملک ته تللی شي. دا پلار چې کوم دی په ډېره زیاته خواري کړې ده، مزید هم پرې خواري کوي، خو بدمرغي څه ده ټیکټ نشته دی. ابو چې د کله نوکري کوله مې ویش نو لکه بیا خو ډېره ښه وه که نه، نوکري ولې پرېښوله؟ نوکري هم زمونږ دپاره یې پرېښوستې ده، ځکه چې زما به مطلب هلته ټیک کیر والا څوک نه و، زما خیال ساتلو دپاره. امي هم راسره ځي، خو امي کور هم سنبالي، ځکه چې مور خو کور سنبالولی. نو ابي نو اوس چې دی که نه زما امي ابو دواړه مونږ سپورټ کوي. امي مې کور زمونږ چې کور مونږ ستړي راشو، زه راله جوس تیار کړي، زه راله روټۍ مخې ته کېږدي، چې دونه ستړي راغلي ابو مونږ سره ځي راځي هلته راته 3 ګنټې 4 ګنټې 5 ګنټې راته ناست دي زمونږ ټریننګ ته، زمونږ بوتلو راوستو ټول هر څه زمونږ ابو کوي. تاسو دغه ګراونډ کې څو چکرې وهئ؟ جی زه خو اوس 15 ته راغلم، انشاءالله کوشش کوم 20-22 داسې نور هم مخکې لاړ شم. 15 چکرې وهئ؟ جی بالکل صحیح. کتونکو دغه مې وشوه انټرنیشنل لوبغاړی. ښه ما صرف د ریکټ خبره وکړه، د بال خبره مې وکړله. مونږ هم چې دلته کې اوس رالو نو یو داسې ناشنا جوس هم وڅښل چې دا ذایقه هم د سبا پورې په دې خوله کې وي. خو دا مور چې کومه ده دې بچو له دا جوس تیاروي چې دا 15 چکرې په دغه ګراونډ کې وایي، نو دې لپاره خو به خوراک هم پکاري. یو خو د اوړو چیو چینو دغه وي، خو د وجود د فټنس ساتلو لپاره به همدغه شانتې جوس فروټ دا نو زه بیا هم چې کوم دی ویم چې دا مور پلار چې کوم دی دا څومره کوشش کوي، دا څونه اړي موړي چې کومه ده نو هغه په دې خرچ کوي. ډېره ګرانه ده، مو ته یې نشو کولی، ځکه خو مو ته پسې خبرې کوو که نه چې لور دې ګراونډ ته ووتله، لور دې لوبه کوي، یو کلاړي جوړه کړې. زه به بیا ما ته ووایې زه جوړولی شم او اوس مې پرېښودله، بس چیلنج کوم هم زه داد ورکې حوصله ورکې. دا لوبې چې کوم دي که نه دا نه چې د میوش څنګه خبره وکړه چې د پلار دا ستړیوالی مې ختم شي، خو د میوش غټ مقصد دا دی چې دا پښتانه زنانه چې کوم دی په ټوله نړۍ کې پیژنګلو پیدا کړي، او سکواش لوبه کې زه په ټوله نړۍ کې نوم پیدا کړم. بلې ګوډۍ له به راځم دا هم نیشنل کې لاړې ده د خپل وخته، او چې بره څومره خېږي نو بره به ځي. ګوډۍ نوم دې څه دی خپلو کتونکو ته ووایه؟ مانور علي. مانور علي. ښه مانور علي کوم ځای ته تلې ته لوبې لا؟ اسلام آباد اور 400 کې میچونه والته هم تلیم، او پېښور کې هم ډېر میچونه و، هغې کې هم کمپټیشن مطلب ډېر سخت و، او ما خپل بیسټ ورکوم. زه انډر 11 نمبر 1 یم اوس هم، اور کے پی جونیئر انډر 11 نمبر 1 یم. اور 400 کې خو ریفري مې وکړه؟ جی بس گیمونو نو بس ریفری خو پکارو. ته څومره خوراک کې؟
ټول نه زیات په فیملی کې زه خوراک کوم ته کې اخیره کې شیټ ته زه ناست یم او دررسي درته خوراک رارسي کله کله به کمې ویسټ کې مطلب زه چې څومره خوراک کوم هغې نه ډبل زه کوم لګې تاسو څونه فټنس کوئ زه څونه فټنس دی ستاسو مطلب گیم هم 1 or 2 hours خو زه گیم کوم او بیا فټنس هم مازدیګر کې مونږ کوو نو 10 راؤنډ زه لګولی شم 10 نان سټاپ ها کراچۍ ته سبا روانې ډېره خوشحاله یم فرسټ ټور یو نو اور هلته به دومره ورځې زه خپل فټنس به څنګه برقرار ساتم ماما خو دلته ده او هلته به موږ جوس څوک جوړوي دا هر څه څوک کوي نو چې ماما د سړي بیا خو ډېره خوشحاله که نه بیا خو ډېره خوشحاله یم بیا خو بس داسې مور لکه پلار خو لاړ شي مزدوري کوي خو دغه مور د دې بچو سره چې کومه ده څنګ په څنګ وي موږ په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې د دغه مور مینه کتله چې زه به دې ته غریبي ویم غورې ښه هستي دومره نشته دی او په دې حالاتو کې هم چې کوم دی دا بچي کوم ځای ته رسولي دي ښه کراچۍ ته به ځي په نیشنل کچه خو به تا ته خو د نیشنل کلاړۍ ایوارډ میلو دی که دا جونیئر نمبر 1 یم اوس به زه کوشش کوم چې 13-15 وګټم خپل نه سینیر کسان بیټ کړم دا زما اوس کوشش دی زه به دومره محنت کوم چې هغوی نه ډبل به کوم چې د هغوی نه وګټم ښه ګوډی ستا عمر خو ډېر کم دی که نه کله کله د پلار د ستړو ته ګورې چې نوکري هم پرېښودلی هېڅ هم نشته که او که نه نو پاپا موږ سره گیم هم کوي مطلب خپل نوکري پرېښوسته موږ سره اوس گیم کوي موږ سره دومره محنت کوي نو زه اوس غواړم چې هغې سیله هغې له ورکړم سیله هغې کتونکو دې ګوډی سره ډېر صلاحیتونه دي پکې او چې په کوم موضوع په څه سره خبرې کوي نو کوي خو به بیا پروګرام اوږدېږي پلار له سیله ورکړم چې دا کومه خواري یې وکړه کوم محنت یې وکړو زه د دوی ټول خاندان چې کوم دی دا د هغوی دپاره غوره ډېره د فخر خبره ده خو هغې د مور خاندان دی خو هغې د پلار خاندان دی او دا بچی چې کومې دي نو دا بچی زموږ د پښتونخوا بیا فخر دی خو زه چې دې وخت کې څه وینم نو اخراجات نشته داسې هم وینم چې دا نیمه کې پاتې شي دا مخکې نور لاړ نه شي د هغې وجوهات شعوري خلک ضرور پیږي خو داسې خلک هم شته څه پته لګي خو زموږ د دې ویډیو نه پس دوی څوک سپانسر کړي چې بس تاسو خو دا د شرطیان غورې دا ګوډی چې کومه ده دا هم دله شرط دیان او میوس چې کومه ده هغې له خو مواقع ورکړی شوله نو چې تاسو څه وایه چې یاره لوبې بیا نه له د ملک دا نوم یې روښانه نه کړه دوی ځان کې ټیلنټ ویني خو په ډېرو کمو وسایلو کې خو دا د جوس او د خوراک ذکر کوي دا په دې باندې زیات خوراک پکار دی خو مور یې خپل استی ته ګوري هلته کې هغه غمي چې کور او دلته کې چې کوم دی په دې ګرانه کې ژوند تېرول لکه موږ خلک ګرځو که نه کور کې هم کله ویوړه روړه نو هغې کې هم 3-4 ورځې چې کوم دی نو سوچونه کوو چې کور ته به بوجۍ څنګه وړو او دا خو لوبغاړي سبا به کراچۍ ته ځي ښه ته ورسره خپله پېژنګلو که که نه زما نوم سریش دی او ما اوس سټارټ کړی دی گیم تقریباً 8 months به زما کېږي 8 months ښه زه به کور کې ناست وم بس هسې کله به مې ټي وي کتله بجلي به لاړه دې ټول به یو ځای سکواش ته لاړه مما پاپا ورسره یې که نه زه به بس ناست وم سوچونه به مې کوله چې څه به کوم صرف سټډي ته مې غور او بیا چې دې د څومره اچیومنټس وکړل نور مخکې ما نور نمبر 1 شوه میوش نمبر 1 شوه ویل چې زه هم داسې څه وکړم که نه ما هم سټارټ کړلو گیم پاپا را دومره سپورټ راکړلو چې اوس زه ما نور گیم برابر یم او زه هم به انشاءالله انډر 13 نمبر 1 یم بیا به تاسو ګورئ راتلونکي وخت کې او سبا به کراچۍ ته ځي او انشاءالله سفر ډېر دی زما لارې کې زړه هم خرابېږي بیا دا زما فرسټ ټور دی اسلام آباد نه بس انډر 19 میچونه دي خو بیا هم به کوارټر خو به وکړو که نه خپل فول به ورکړو لږ ایکسپیرینس به زموږ راشي ایکسپیرینس به راشي ښه اسلام آباد ته تلي 4 ورځې کراچۍ کې ټور دی میوش چې کومه ده انټرنیشنل لوبغاړي جوړېدی شي ته ځان کې دا طاقت ویني ولې نه زه ټول نه ښه کولی شم خو لږ نور محنت غواړي که نه لږ نور راشي نو بیا به خو محنت سره څه وسایلو د تمه لري چې دا وسایل وي ته دې وخت کې ویني چې څه شته دی نه پاپا هر څه راله پوره کړي دي شوز نه والا ریکټ پورې بالز هر څه
مطلب چې څه موږ سره نشته هغه پاپا 2 منټو کې موږ له پوره کړي مطلب هر شي خپل کوشش کوي چې هر څه پوره کړي کوشش کوي نور ورته پته لري چرته روړي غزان قرضداري کوي خرڅه کوي ها دا علم خو ته شته کنه خو اسې تاسو ته مو نن د میوې چې کومه ده مانور چې کومه ده په نېشنل کچه لوګي وي په ګروند کې خو تاسو ته پته د خپلو خویندو نه تکړه ویني او ډېرې به سینیرز به سینیر به او خو میوش نه 15 کې څوک هم نشي ګټلی او 17 کې هم نه بیا 19 کې خو ټول سینیرز دي که نه ګټې شي خو بیا هم میوش فاینل ته خو رسي ښه ده او مانور نه خو څوک هم نشي ګټې مانور تکړه ده او تکړه ده مانور چې کومه ده خو کتونکو ما د میوش لوبه په دې دغه کې تاسو د میوش لوبه ګورئ په دې کې تاسو د مانور لوبه ګورئ او په دې کې چې کوم دی نو د سارج که نه او د دې 7 میاشتې دي خو میوش ضرور باره کې راته ووایه 4 کلاړي خو نشته که نه زما ورور تللی دی اوس ګیم دپاره مطلب سنډے سیټرډے سنډے کرکټ ته لاړ شي کزنس سره نو اوس تللی دی کرکټ هم کوي د سنډے هم زمونږ بیزي مونږ یا چت باندې لوبه کوو خو بس څه ناسه کوو لګیا یا رننګ له لاړ شو خو فټنس مطلب هر څه کوو سنډے هم زمونږ بیزي او سکواش کوي هغه جی بالکل زما ورور شایان علي هغه هم سکواش کوي اور ښه پلیر دی کې پی انډر 17 نمبر 2 دی ډېر ښه پلیر دی استاد تا نه مشر دی پېژنې ما نه مشر دی یو نیم کال نه مشر تا نه مشر دی بیا 4 خویندې جی بالکل الحمدلله نو بیا څه وایې په هر کوې مانور چې کوم دا خبرې کېږي که نه بیا چې کوم دی سارې شوه او بله ګوډۍ چې کومه ده خو بله غټېږي بالکل موږ فخر کوو زما ابو موږ باندې ډېر فخر کوي زما امي موږ باندې ډېر فخر کوي ځکه چې موږ 3 واړه مطلب چمپینز یو کور نه چمپینز یو 3 واړه الحمدلله وروره ته ګران دی بالکل ډېر ګران یو ورور مو دی راته ډېر ګران دی او موږ غواړو چې زما ورور هم مخکې لاړ شي هم موږ شانتې انټرنیشنل سطح باندې لوبه وکړي نېشنل سطح باندې خو دی زه غواړم چې مخکې وګورم ځکه چې زموږ یو ورور دی هغه هم کامیاب شي نو ډېر ابو به مې ډېر زیات خوشحاله شي موږ ټول به ډېر خوشحاله شو مانور ته خو لا وړی که نه ته به هم له هغه چې غټه شي که نه نو د دې معاشرې دا تصویر خو ته وینې که نه اکثر چې کوم دی نو دا مور پلار ته خلک دا پیغورونه ورکوي چې یاره به جینۍ به لوبه له مه لېږه او دا واغه نو ولې دې وخت کې په دې انټرنیشنل او په نیشنل کچه باندې جینکۍ نه لوبېږي زما غوندې هم دي او ما نه سینیر دي هغوی هم ډېر ښه ګیم کوي خو دا دی که نه زما پاپا دې شیانو باندې ډېر غور نه کوي هر څوک ورته داسې وایي خو هغه ډېر غور نه کوي هغه بس مونږ باندې فکر کوي مونږ باندې غور کوي چې دوی مخکې لاړ شي نور چې څوک سم وایي هغې ته نو ریسپانس او تا یې خلکو ته څه وایي زه وایم چې زمونږ غوندې جوړ شي اور خپل ټول محنت وکړي تاسو هم زموږ غوندې دې مقام باندې راتلی شئ اور موبایل دا ټابلیټس او سټډي ډېره ضروري ده سټډي اور گیم دواړه یو مطلب راتلی شي تاسو دواړه یو ځای کوئ گیم هر یو سپورټس کولی شي سکواش ضروري نه ده خو هر یو سپورټس کولی شي چې څه کې تاسو مطلب انټرسټ که نه نو هغې تاسو وکړئ تاسو به خپل اچیومنټس وګورئ ځان کې یو ابیلیټي پیدا کړئ چې تاسو زموږ غوندې دې مقام ته راشئ صحیح تو تعلیم خو جاري ساتي که مې ویش تاسو جی بالکل زه 9 کلاس کې یم او ته 6th او سارش ته 6th او ورور دی هغه 10th کې دی 10 کې دی هغه سره پریکټیس کوي هغه ما سره پریکټیس کوي ښه تاسو سره پریکټیس کوي صحیح ده ښه کتونکو دا وګورئ ډېره واحده انټرویو وي ښه او واحده ویډیو ورته کوم د یو چت لاندې په یو کور کې 3 خویندې او یو ورور نیشنل لوبغاړي په ډېرو کم وسایلو کې دې ځای ته رسېدل دا ډېره زیاته ګرانه تصور نه بار خبره ده منګه داد هم ورکو حوصله افزایي هم کوو دعاګویي هم ورله او د دې مور پلار ته چې کوم دی نو سلام هم پیش کوو چې هغوی به څومره برداشت کړي وي ولې چې دا معاشره خو دې په یو کې هم نه پرېږدي که نه نه خپله څه کولی شو نه بل کار ته پرېږدو نه په خپله لور سبق وایو نه د بل لور په سبق هم خوښوي ټولې هغه خبرې دي خو زما کتونکي دې وخت کې په لندن کې په سعودي دوبۍ کې یا په کومو ملکونو کې ما ګوري نو په دې ویډیو باندې زه د دې ماشومانو د والد صاحب نمبر ورکوم د دې کلم د دوی دا مطلب نه دی ښه
خو دا درته حقیقت کې وایم چې دوی سبا کراچۍ ته روان دي دغه پلار والا مینه زاري لکه ځان یې قرضدارې کړی دی بس دې نه بس زیاتي خبره نه کوو او دا غړه خو بیا هم راځي دا خو ماسې یو سیکرټ خبره و هغوی د دې خبرې خلاف دي خو زه کوم په دې چې ما سره دې بچو غم دی دوی ډېره زیاته خواري کړې ده اخري فاینل سټیج ته رسېدلی دي نه دې وخت کې دوی چې کوم دی په بهر ملک کې بس دغه ځای یو تمغه روړل دي جهانګیر خان او جان شیر خان نه پس چې کوم دی همدغه د چا پېښور نه میوش مانور سارش او ضرور څه نوم دی شانلي سب میچونه کې په فاینل کې خو هغه هم چې کوم دی نو په اسلام آباد لاهور کراچۍ دوی د پاکستان هر ښار کې چې کوم دی مقابلې کړي دي په هر ښار کې الحمدلله ګټلې ده نو د دې ویډیو مې یو دا مطلب و چې د دوی سره مې واده کړی په عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس کې او د دوی نه مې ټیم اغوستی و چې ما له به ټیم راکوې زه به درسره هلته کې انټرویو کوم او ټول به په یو ځای وي خو شایان علي پکې اوس شته دی نه چې هغه مې هم درسره متعارف کړی خو دویم چې زه دلته کې رالم او ما جانچ پړتال وکړو نو ډېره زیاته ګرانه ده نو زموږ داسې ډېر پښتانه دي چې سپورټ سره ډېره زیاته مینه ساتي سپورټس ډېر زیات خوښوي خو تاسو د هلکانو سپورټس خوښوئ نو د جینکو په سپورټس باندې خو هم توجه ورکړئ او خو خپلو بچو کې داسې ټیلنټ نه وینئ نو دا خپل بچي وګڼئ دا ستاسو بچي دي دا د ټولو پښتنو بچي دي دا اوس پبلک فیګر دی دا د دغه مور پلار نه چې کوم دی نو هغوی موږ لپاره تیار کړل د دې پښتنو د نمایندګۍ دپاره د دې پاکستان د نوم دپاره چې کوم دی هغوی پرې خواري وکړله دوی خپل پریکټس جاري ساتي هغه دغه دي چې بس دغه مور ولا دغه پلار ولا د جوس هم غم کولی شي او دغه مور پلار ولا چې کوم دی نو د ریکټ به هم غم وکړي دغه بال به هم ورله غم وکړي او په دغه ګراوند کې به چې کوم دی نو دوی پریکټس هم وکړي 400 کې هم ورته ګراوند ویړیا دی نور په ټي وي هم کتلی شي دا مختلفو چینلو چلولی دي ما تاسو ته چې دا پبلک فیګر دی او دا سټار دی سټار دوی ته زمونږ ضرورت دی مونږ ته څه ضرورت نشته خو زه پکې سیکرټ خبره مې او دراز خبره مې درته نن ښکاره کړله د مور پلار نه بې دغه چې هغوی وي خو نور به وله بیا ځان ګاڼه کوي نو لکه څه به کوي که نه دوی سره مخکې ګاډی م هغه ګاډی م چې کوم دی نو دوی خرڅ کړ د پلار چې کله نوکري وه ناغم وه ژوند تېرېده خو د دوی د حفاظت دپاره هغوی نوکري پرېښودله کرونا چې تېره شوله او کرونا نفس چې کوم دی دا څنګه ژوند تېرېږي نو به د دې ګرانې چې د نن نه یو کال مخکې روژه راله که نه یو کال مخکې ما په 100 روپۍ باندې غوړي اخیستو کیلو نن چې کوم دی د غوړو یو ګوتی چې کومه ده د کیلو هغه په 380 په 310 د فرق ته وګوره او بیا مانور چې کومه ده او میوش چې کومه ده موږ درله دعاګو یو څه میسج ورکړې میوش په دې موقع باندې زه دا میسج ورکول غواړم چې زموږ ټول پښتانه چې کم دي هغې ما ته پته ده چې هغې خپل مطلب جینکې خو بالکل نه سپورټ کول غواړي خو زما دا ورنه هغه دی چې خپل بچو خپل لوریانو کې دا ټیلنټ دا ابیلیټي چې ګورې نو سپورټس کې روباسي ایجوکیشن کې نور شیانو کې ډېر زمونږ غوندې په پبلک فیګر هغې به مې یو نه یو ورځ به هغې به هم ټولو کې داسې مشهورې څنګه چې مونږ یو اور تاسو به پې فخر کوئ زموږ پښتانه به پې فخر کوي زموږ KPK والا پې فخر کوي پاکستان به پې فخر کوي نو زه همدغه غواړم چې که زموږ پښتانه زموږ کم ټول پښتانه دی هغې خپل بچو کې کم ټیلنټ وغیره هغې روباسي سپورټس کې ایجوکیشن کې څنګه چې مونږ یو مونږ هم زما ابو زما امي فیملی مطلب دونه لږ سټریک دي که نه هغې هم دا شیونه نه مني نو کله کله چې مونږ مطلب ورته خپل ویډیوز دا څه وښایو چې مونږ دونه اچیومنټس حاصل کړ زمونږ دا مونږ فاینل یې وګټلې نو هغې هم بیا خوشحالي دا خو زما مطلب یو دا زما کزن ده بل وایي دا خو زما نو هغې هم خوشحاله کېږي داسې تاسو هم که خپل لوریانې زامن څوک هم یا داسې یو پبلک فیګر جوړ شي څنګه چې تاسو تاسو هم پې فخر کوئ انشاءالله بالکل وخت بدل شو شعور راغی پویه راله
اوس هغه خبرې ختمې شوې چې جنۍ به لوبې ته نه روځي جنۍ به اوس دا خبرې بالکل ختمې شوې خو دا په هغه تربیت پورې منحصره ده او مور پلار چې دی بچو څنګه تربیت کړی دی ډېر واضحه ده ډېر کلیر ده ښه ته څه معلوم څه په دې موقع باندې زما د خبرو په تناظر کې ته څه میسج ورکړې زه میسج دا ورکوم که نه چې څوک مونږ ته دا اوس دې ټایم ګوري نو تاسو دا مایند کې کېنوئ چې هلک او جنۍ دواړه سیم دي کم شي چې هلک کولی شي هغه جنۍ هم کولی شي هر فیلډ کې تاسو وګورئ که نه چې څه هلک کولی شي هغه جنۍ هم دومره ابیلیټي ساتي چې هغه دا وکړي ښه سارش څه میسج ورکړې ته څه وایې زه بس وایم چې جنکیانې پروموټ کوي ولېږئ دي ټول سپورټس ته او ایجوکیشن کې ورله سپورټ ورکوي کتونکو دغه خبرې ترې هم شریکولې انشاءالله کراچۍ نه چې راشي نو بیا به راځم او بیا به د میوش سره خبرې ترې کوم او دغه د ویډیو د لارې به زه ټیکه اخلم او پبلیک فیګر دی زما لپاره د خوشقسمتۍ خبره ده او امید ترې ساتم چې فیوچر کې هم راله وخت راکوي همدغه شانتې مرکې به ورسره کوو کتونکو خواست کوم د خپل طرفه په دې ویډیو باندې د دوی د والد صاحب نمبر دی د حوصله افزایۍ کال خو ورته کولی شی ورته وکړې بې ځایه کال ورته مه کوئ ستاسو کال په هغه باندې ساسر نه غورځوي ځکه چې دا د 15 کاله میوش وایي چې پوره کیږي دغه شانتې شایان علي دی دغه شانتې مانور ده په دې وختونو کې به دوی ته مختلف خبرې راغلي وي خو هغه د خپلو بچو د فیوچر او د ترقۍ سوچ نیولی دی او الحمدلله په هغې کې هغې کامیاب شوی دی او دې ځای ته چې کوم دی نو هغه ورسېدل نو خو تاسو ورته هر څه ووایې نو هغه به بده خبرې خو دا به یو څو کسان وي لو بل سپورټس محکمې ته ویم سپورټس محکمې ته چې څنګه د غټو افسرانو بچي وي څنګه د غټو خلکو بچي وي نو زما د میوش نه زما د مانور نه به تکړه نه وي چیلنج سره ویم خو د میرټ باندې کار کوي نو دې بچو ته توجه ورکړئ ډېرې داسې خبرې دي چې هغه زه بیا به کوم سپورټس له ښه ډېر فنډ راغلی دی په هغه فنډ کې هم دوی سپانسر کېږي دا ټکټونه دوی ته پرې کېدی شو بیا په دې پښتونخوا کې سبا به د کراچۍ دا یو بېله صوبه د سند یو پاکستان دی خو په سند او بیا دلته کې میوش پسې او مانور پسې چې کوم دی پښتونخوا لیکل کېږي سارش پسې پښتونخوا لیکل کېږي نو زما پښتنو ته هم خواست دی چې د دوی ملاتړ جوړ شي ملګري جوړ شي سپانسر یې کې دوی ته خصوصي دعا کوي چې دغه شانتې سټیمنا برقرار وي او دغه شانتې جذبه قایمه وي او دغه شانتې چې کوم دی نو دغه اغیارو له جواب ورکوي او زمونږ د دې پښتونخوا او د پښتونخوا نه پس بیا د پاکستان نوم روښانه کړي او کتونکو ورسره دا خبره خو هم کومه لکه دې وخت کې چې ما سره دا کم نیشنل لوبغاړي موجود دی او میوش چې کومه د انټرنیشنل لا نو لکه دوی جو سبا کراچۍ ته ځي نو دوی پریل کې ځي پریل کې به دوی په 18-24 غنټو کې رسي د ریل سفر نم دی خدای پاک هر سړی بسو ساتي نو ځکه چې هغه ذهن چې کوم دی هغه ګوړو بس یو دغه وي نو هلته کې فرش نه وي خو دی د پلار سره پیسې وي نو بس په جس کې به 2-2.5 غنټو کې به رسېدلي هلته به بیا وټله لکه دې نه مخکې یو ټورنمنټ و اوس د هفته مخکې نو چې تللی دي اسلام آباد ته نو په اسلام آباد کې دوی 2,000 روپۍ لګېدلې دي نو دې سره خوراک تیز د ریکټو دا خبره خو مو وکړه چې دا به پلار غمو کې د بال دا به پلار غمو کې ورسره چې کم دی نو د سپورټس کې د دې منډې یعنی د فټنس د پریکټس غم به مو کې خو د خوراک څخه کور کې به هم غم وکړي خو ټورنمنټونه دې وخت کې اوس په قطر کې د دوی ټورنمنټ دی او میوش چې کومه ده نو هغې ته چې کوم دی غوښتې شوې ده خو ټیکټ بوله دا پلار نو پلار به ول نور ځان ګاڼه کوي څه به کوي لکه دا زه چې ټیکټ خبره کومه نو دا زه فارن د ټیکټ خبره کومه دلته کې چې زه ټیکټ خبره کوم نو په کار چې دوی سره پیسې وي نو چې په جس کې سبا کراچۍ ته تلل دوی به په ریل کې ځي او په ریل کې خو به ګوډی وایي ما تړه خرابېږي او ریل کې ډومبې ځل که نه او میوش ته خو په ریل کې تلې که نه جی تلی و سو زله تلی و بس کې ریل کې مطلب داسې ډایوو کې جس کې نه تلې هلته چې جلاړ شي بیا خو به ډېر ستړی مې که
یو ورځ کې زما ستوماني وځي ریسټ مطلب دونه موږ ستړي ځکه سفر ډېري که نه بس زموږ چې هلته څنګه ورسېږو زه تاسو ته اوس دا بلکل صحیح خبره کوم څنګه چې ورسېږو زما بل زه داسې کېږم لګیا یم یو ورځ خو زه بلکل داسې زه خو بلکل گیم نشم کولی بیا یو ورځ به ځکه چې موږ مطلب یو 3 ورځې پیله ځو ځکه چې بیا ریل کې سفر هم ډېر شي نو یو ورځ به ریسټ کې هم لګي بیا چېرته موږ گیم کوو نو 3 ورځې او بلکل هغه خو مطلب دوی زما ابو مطلب کوشش کوي چې وشي هر څه بلکل سیټ مطلب اور اوس د مزې خبره کراچۍ کې 2 ټورنمنټ دي مطلب 5 ورځو یې 5 ورځو بل اینه پس بیا سیده روژه ده ځکه چې ټورنمنټ به زر ختموي دي 10 ورځې به زموږ هلته لګي مطلب دا ده چې کوشش خپل پوره کوو زه غواړم دا دواړه ټورنمنټ وګټم خو زما ابو هم ډېر کوشش کوي موږ له چې ښځې کې موږ له رهایش میلو شي ښځې کې خوراک څکا کرڅه سپورټس کمپلیکس یې نزدیک تلو راتلو کې مسله نه نو بس دغه کولی شي زما ابو نور کتونکو 80,000 دا دوی صرف د خوراک هلته لګي دغه شانتې د هوټل خرچه چې کومه ده نو هغه هم لګي دا حکومت نه کوي ښه او نوم به راله سبا د حکومت به بیا برید ته وایي چې میوې چې کومه ده هغې موږ دا وکړل او موږ دا وکړل په خپل ځای دا کومې موقع په ګراونډ کې یا په دغه کې خو ټیلنټ خو دوی کې خپل دی که نه نو د ټیکټ سره د خوراک څښاک دې سره صرف دا د کراچۍ ټورنمنټ دی اسلام آباد کې ټورنمنټونه دي نو آیا ټورنمنټ به دې کمرې ته راځي او دلته به میوې شو مانور چې کومه ده مانور چې دا کمرې ته دلته ټورنمنټ راځي بیا به ډېر ښایي بیا به ډېر ښایي که نه بیا به نه سفر وي نه به داسې کېږي وټیور اور بیا به که دلته راشي ډېر به ښایي نه هلته به خرچه مرچه مطلب دا هر څه ډېر اسان به شي خو داسې خو کېدی نشي کېدی او مانور چې په جس کې ځي بیا خو ډېره ښه ده که نه ډېره ښه ده مطلب زر به ورسو بیا به هلته ګیم هم وکړو مایند به فرش شي مایند به فرش شي خو چې څه وي او چې په دې ریل او په بس کې نو بیا الله دې مو ساتي که دې کې لاړ شو که نه اوس زما فرسټ ټرپ دی زه ریل کې فرسټ ټایم ځم اوس ما ته پته نشته څه به کېږي یو ورځ پوره 24 घंटे مطلب ځو به او هلته به راځي یو 2 ورځې خو به زه وده کېږم فل وده کېږم به بیا به چېرته گیم کوم بیا به گیم کې مانوره خبرې چېرته زده کړي دا د ژوند د ستړو نه تو څه 50-50 کالې نه بس زما خوریان دي ته ګورم ما بابا ته بس نه زده نور بچا نه زده ها او بابا دې ته څه وایي د جینکو باره کې د هغې څه وایي ذهن دی هغه جینۍ والا کې زموږ فرق نه کوي زما یو ورور دی او هغې نه زیات مونږ ته فوکس کوي هغه خپل محنت کوي خو مونږ سره زیو راځي مطلب مونږ له ریکټ ګردار څه پوره کوي او هغه اوس پته نشته هغې دومره مطلب فوکس نه ورکوي خو مونږ له زیات راکوي مونږ باندې ډېر خوشحال دي چې مونږ دومره اچیومنټس هم کوو هغه هم خپل لحاظ سره ډېر ښه محنت کوي خو زما ابو جینۍ والا کې فرق نه کوي بالکل کتونکو بس ساده خبره کوم چې اوس مې د جیب کې پیسې وې که نه او بس مانور ته مې ویل چې ته خو جس کې ځه مې شم په جس کې تله سایره شم په جس کې تله او بس ویته شجې به ته مې دښمنې دوی به سبا په دغه ټرین کې ځي 2 ورځې به بیا چې کم دی نو چې 2 ورځو کې ورسي نو بیا به 2 ورځې به هلته کې به ضرور چې کم دی دغه ټرین هغه ډزا به په دغه کې وي چې هلته کې ریکټ هم دغه کې د زما انټرنیشنل کلاړي چې کومه ده هغه ریکټ باندې ګیم هم کوي او د ټرین دا ډزا مي خو بیا هم چې کم دی غورېدا هم درته وایم ها بیا هم ترې څوک نشي ګټلی د دې هر څه باوجود چې کم دی بیا هم ترې څوک نشي ګټلی دا چې کومې خبرې کوم د دوی د وړاندې کومه خو یو کلاړي کلم نه چاته لاس نیسي نه د چا نه غواړي نه څوک د ځان محتاجه کوي او نه ولا محتاجي په کار ده هغوی په خپل پلار او په مور فخر کوي خو د پلار او د مور چې کوم خفګان دی هغه زه محسوسوم نو ځکه زه تاسو سره شریکوم نو خو تاسو د خپلې بچې وګڼئ نو دونه ټورنمنټونه دي دې وخت کې دوی پسې د یو شمېر ټورنمنټونو چې کوم دی نو اطلاعات راغلي دي خو د دغه ټیکټونو نه او د دغه خوراک څښاک نه او دغه رخایش نه پاتې دي نو زما داسې ډېر کتونکي دي چې الله پاک ورکړې ده د خبرو کې زه په دغې لګې یم زه به مې سره ډېرې خبرې وکړم په مختلف ټاپک به ورسره وکړم مانور سره هم وکړم دې سره خو دا خبرې به سزا لیکوم چې بله والا انټرنیشنل لوبغاړي وي راځي انشاءالله او عاجزه خلک دي تاسو ټول هم راتلی شئ او خبرې ورسره کولی شئ خو د هغې دپاره چې کوم دی کوم وسایل دي نو هغه وسایلو کې
موږ تاسو سره کومک وکړو ضرور ورسره مرسته وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کتونکو څنګه چې تاسو دغه نیشنل لوبغاړو سره زمونږ مرکه وکتله، خبرې اترې مو کتلې، دا د هغوی والد صاحب دی. عارف صاحب څه موده مخکې چې کوم دی جاب کو 1.5 لاک روپۍ تنخواه یې ګټله، دا کور ته یې هم وروړله. دوی ډېر ښکلی ژوند تېر کړی دی. دا کوم بچو دا خوی چې وینئ که نه، نو هغوی کله هم داسې غریبي نه ده محسوسه کړې. هماغه د خانانو شانتې ژوند یې پرې تېر کړی دی. بیا دا سکواش لوبه چې کومه ده، دا د غریبانانو دم نه. خو جانشیر خان دی نو په دغه ګلبر کې چې کوم دی نو غټې غټې بنګلې وي، خو خانداني کس دی. او دغه شانتې جهانګیر خان چې کوم دی نن په ټوله نړۍ کې چې کوم دی یادېږي. او چې الله بله والا به میوش او مانور چې کومه ده، یا سارشته یا شایان علي دی، نو دا هم د کتابونو حصه ومي، د دې پښتونخوا حصه ومي. ښه د دوی والده چې کومه ده، هغې ماسټر کړی دی، بي ایډ یې کړی دی. یو شمېر NTS یې د دې نه باوجود هم ورکړل چې زه په جاب شم. د دې نه پس چې کوم دی هغه ټیوشن یې کوي، او د هغه ټیوشن اخراجات چې کوم دی نو هغه پوره کوي. خو زه چې څه محسوسوم، نو عارف صاحب سره صرف دغه خبره کوم. عارف صاحب د دې ماشومانو خوراک لکه یو خو زمونږ د کور عام خوراک دی که نه، او یو د دې ماشومانو خوراک دی. او بیا چې کوم دی نو چې هوټل ته لاړ شي، نو هلته کې چې د بل بچي ښه خوراک کوي، نو د دې کېږي. او بل دا چې څنګه د دوی خوراک خو چې کومه ده، نو د دوی مزدوري ده، د دوی فټنس دی که نه. دا ټول هر څه چې کوم دی نو کوم ځای نه کور کوی، لږ په دې را سره ښه صفا خبرې را سره وکړي. خیر دی. یاره سر جي مخکې خو داسې چلو چې جواب مې وکړه نه، دې له به مې راوړه. د نیوټریشن خو تاسو له پته سپورټسمین لپاره ډېر زیات ضرورت دی که نه. د هغې دپاره چې کوم دی نو فروټ شو، ورسره چې کوم دی نو بینز وغیره شو، څومره بادام ټایپ شو، د دې له ډېر زیات ضرورت دی. ولې دی کې چې پروټین ایګ شو، هم دا اوس کورنۍ هګۍ خو ډېر ښه، دا نور هګۍ خو بلکل ټیک نه یا کار نه کوي. نو دا دې دپاره ضرورت دی. ولې یو هفته زه دې له دا نیوټریشن ورنه کړم، دویم هفته کې بیا انجریز سټارټ شي. یو وایي زما خپې کې مسلز به وړېدل، یو وایي زما ملا کې مسلز به وړېدل. دا خو ډېر مشکل کار دی. د دې ډېر ټف هغه دی ایکسرسایزز دي، تقریبا 5-6 घंटे ډیلی دی ایکسرسایزز کوي. نو دې دپاره زه هر هفتې له چې کوم دی 8-10 هزار روپو چې کوم دی فروټس او نټس دا ټول ورته راوړم. دا ولا یو ټایم کې کېدم دا بیو پوره هفته بیا دیو هغه کوي استعمالوي. خو دا ده چې اوس مشکلات خو ډېر دي. مخکې لږه ارزاني هم وه، اوس ګراني ډېره زیاته شوه، هر څه ګران شو. اوس مشکلات شته، خو الله نه زما امید دی چې انشاءالله سناسا کور بشي او انشاءالله ماشومان مو مخکې راشي. صحیح. د ماشومانو مستقبل داسې وینئ چې د مستقبل کې چې کوم دی زمونږ د دې صوبې د دې ملک نوم روښانه کي. تاسو خو ګرځئ د ګراونډونو کې ګرځئ که نه، خپل هم چې کوم دی یو کلاړي پاتې شوی، نو خپلو بچو کې هغه توان ویني. یاره زه خو خپل د ماشومانو کې ډېر ټیلنټ زه ګورم. په دې خو زه په دې باندې زه دومره زیات خواري محنت کوم. شروع کې خو زه هلته گیم له بدلم، 14-15 سال نه زه بیډمنټن کوم، نو فټنس دپاره بتلم. نو ما به دا واړه ودي به مې ځان سره بوتله. دا میوش شو، مانور شو، شایان خو خیر پروفیشنل هر ټایم کې گیم کولو، خو میوش او مانور دیو لکه ما صرف فټنس له بوتله. نو پرورو چې دا اوس کال نیم مخکې چې کوم دی دیو ټایټل یې ګټل چالو کا. نو زه بیا سیریس شوم چې مال یار اوس د دیو کیریر خبره ده. مخکې خو ما دې له ټایم ورکولو نه به زه فارغ وم، او اوس چې کوم دی دوی له لږ دې طرف ته غور کول پکار دي. نو بیا هغې نه پس ما جواب پرېښوده، 8-9 میاشتې وشو. ولې چې د دیو پروفیشنلی ټف ټریننګ سټارټ شو. بیا د دې US جونیر دپاره دی US له د دې تللو، خو هغه چونکې ګورنمنټ پکې څه خاص انټرست پکې شو نه کو، اپوینټمنټ میلاو نه شو، دا اوس پاتې شوه. نو هغه بیا اوس به دې نیکسټ ایئر له چې کم دسمبر کې بیا US جونیر کېږي انشاءالله. هغې کې به د دې اپوینټمنټ خو الله نه امید دی چې میلاو به شي. نو ما دا هلته هم زما دا خیال و چې دا به لاړ شي انډر 15 کې به دا وین کی، او ما هېڅ قسم د دې هغه مخې ته بل پلیر نه کتو چې دا دې نه به څه میچ وګټي. ولې چې دې ما دومره ټف ټریننګ ولا ورکړی دی چې انشاءالله دا به د US جونیر به دې ګټلی وه. خو بس زه ګورنمنټ نه دا زما درخواست دی چې تاسو دې ماشومانو
فیوچر دپاره سره څه سوچ وکئ او غور وکئ دا ماشومان مستقبل کې د خیبر پښتونخوا د پاکستان نوم روښانه کولی شي او چونکې زما بچي دي زه خبرې ما چې څومره ټف ټریننګ زه دوی له ورکوم دا خو ایله د 14 سال له 15 سال نو مخکینی د دسمبره پورې به دوی دومره سټرانګ شوي وي چې تی بار ملکونه ته چې لاړ شي نو دوی به پرفارم کوي او ډېر ښه پرفارمنس به ورکوي. صحیح. سبا به تاسو کراچۍ ته ځئ که نه د حالي د پیر پرواز باندې په یو ټور باندې ستاسو څومره خرچه راځي؟ یاره سرجي اوس زما په حساب باندې تقریبا 60,000 روپۍ په دې باندې خرچه ده. اوس دې میاشت کې یو ټور شوی دی د اسلام آباد چې هغې کې مونږ 15 شپې هلته وکړل او دې پکې ډېر ښه پوزیشن هم واغستو. نو زه اوس ګورم چې هلته هم زما تقریبا 32-33,000 روپۍ ولګېدل. سوچ مې کول چې یار په یو میاشت کې دا 1 لک روپو خالي خرچه زما د ټورینګ وشو. دا صرف د دیو هغه د ټورینګ خرچه ده. دې نه علاوه د دیو بال دی د دیو ریکټ دي. د ریکټ زما په خیال 3-4 میاشتو کې یو کس ریکټ مات کی 22,000 روپو یو ریکټ دی 400 روپو بال دی. دغه شان د دیو شوز دی نو میوش چې کم دی نو په 3 میاشتو پس شوز وشکئ بیا 5-6,000 روپۍ خالي یو هغه نان مارکینګ شوز ملاویږي هغه دی له زره غواړم سپیشل آرډر باندې. دا شان 2 نور ماشومان دي زوی مې دی نو تاسو سوچ وکړئ چې خرچې کم ځای نه کم ځای پورې لاړ شي. د خوراک هم چې دغه شانې صرف د فروټو مطلب زه چې دی له یو ځل فروټ وړم نو هغه کچن چې کم دی د فروټو نه ټول ډک شي هغه چونکې د پوره د یو هفتې د 2 ورځ وي نو هغه دومره فروټ وي او چې هغه زه وړم نو نیم کچن ته نه ډک شي نو چې دا راونړم بیا کېږي نه بیا انجریز راځي. زه اکثر وګورم چې بیا انجریز راځي نو بیا ډېر بیا مشکله شي بیا کم از کم 8-10 ورځې د دې ریکورۍ کې لګي هغه بیا ریسټ کول غواړي هغه انجریز والا ایکسرسایزز کول غواړي نو هغه مجبورۍ د لاسه بیا چې کم دی د دې هغه فروټس او د نیوټریشن چې کم دی دا والا زه راوړم. ستاسو کور والا چې کم دی هم ټیوشن یې کوي ستا چې جاب کوو نو هغه ټایم کې ژوند ښکلی تېرېده نو جاب هم ولې پرېښود؟ نو جاب چونکې مجبوري ده جنکیان دي که نه زما دي له هلته تلل او ورته خیال کول ټیک کیر کول دا ډېره ضروري ده که نه. تاسو له پته ده موږ پښتنو معاشرې نه خبره یې که نه چې دا څنګه معاشره ده خلکه ګوري یو سیټ ته بل سیټ ته او خیر چېرته چې موږ گیم کوو هلته خلک ډېر زیات ریسپیکټ کوي او هغې نه چې بار شي نو خلک وایي یار دا پلیئرز دي دا جنکیان دي فیمیلز دي نو د هر چا خپل یو بل سایکی ده د فیمیلز باره کې که نه نو زه دې د خاطره دې سره ځم د دیو گیم ته ګورم او د دیو هلته ټیک کیر کوم ټورنمنټس ته به وځم راولم نو دې د خاطره ما جواب پرېښود. ستاسو د اندازې مطابق میوې شوه مانور شوه سارې شوه شایان علي شو تر دې وخته پورې په یو کلاړي به تا د خپل دغه نه به څونه خرچه به دې پرې کړې وي؟ یاره داسې خو ماته اندازه نه ده اندازه راته نشته خو د میاشتې زه اکثر د کور والا سره مې خبرې کوم چې تقریبا 1 لاک نه اباو د دیو خرچه ده صرف د دیو خرچه ده لکه تلل راتلل شو د دیو د ریکټ بالز او دا شیونه او دا ټریک سوټ او د دې تلل راتلل او اوس چې دا خرچه بیا د دیو ټورینګ سټارټ شو نو دا ټورینګ د لاسه بیا دا ډبل شو تقریبا ولې چې تاسو به یو خپل ښار به پرېږدئ بل ځای ته به ځئ هلته به سټې کوئ هلته بیا د هغې خیال به ساتئ د ماشومانو بوتلل راوستلو بیا هلته ټورنمنټس ته بوتلو رهایش شو نو دا خرچه بیا ډبل شي دې نه هم سوا شي خبره. عارف صاحب خو دا تسلسل روان وي نو ته به جاري وساتې که نه چې چا سپانسر نه کړې یا چا مدد ونه کوو یا چا دی نو دا تسلسل خو جاري ساتل ډېر ګران نه؟ مشکلات شته ډېر زیات مشکلات دي مخکې خو چونکې زما څه سیوینګز ومه سیوینګز کړي ماشومان دپاره خو چونکې پر ورو هغه سیوینګز ختمېدو کې دي اوس داسې ښکاري چې مشکلات ماته ډېر دي. ما زه ګورنمنټ دا ډایرکټر سپورټس ته هم چې کوم دی یو ځل به لاړم خو ماته داسې ښکاره شو چې یاره هغه دې کې انټرست د هغې بلکل نشته او هغه به څه داسې خاص موږ سره مدد ونه کړي نو بیا زه هغې نه پس ورته لا نړم نو بلکل دا مسلې دا کرایسس خو به راځي بس الله نه امید دی چې انشاءالله څه ناڅه لاره به جوړېږي څه د دې ماشومانو فیوچر
سبا هغه طریقه به جوړ شي. د حکومت خو په لوبو ډېر توجه ورکوي او فنډینګ ورکوي او دا دومره زیاته چې رارسېدلې دا سپانسر کوي او په دې باندې ډېرې خرچې کوي. نه جي نه هغه فنډینګ باندې بس خالي هغه سرسري بس هسې ګپ دی ټوکې دي. ما ټول سپورټس چې کوم دی نو سپورټس ډپارټمنټ مې ټول دننه نه ولټولو دا ټول هسې ګپ دی. هغه چې کوم اوس هم دا وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو د هغه یو پروګرام له مې ویشتلی و هغې چیر اپروپو فنډ چې کوم دی که دې کال لپاره چې کوم دی هغه مختص کړی و خو هغې خپل طرف نه ګورنمنټ فنډونه ورکي مخکې چې کوم دی بیا لاندې طبقه چې کوم ده که نه هغه فنډس پراپر صحیح کسان ته نه رسي. فار ایگزامپل 8-10 قسم سپورټس دي دلته زمونږ KPK کې یا دې نه اباو هم دي نو سپورټس چې کوم دی هغه پیسې خو پلیئرس ته خو نه رسي. ما خو نن پورې دا کال کې ما ونه کتل کال زه د سپورټس د سټیډیم کې زیات زما تللی ما خو ونه کتل چې چېرته پلیئرس ته هغه رسېدلي د هغې هغه بینفټس رسېدلي حالانکې دا څومره چې کمپلیکسز دي دا د سپورټسمینانو د لاسه چې کوم دی نو آبادې دي نو چې سپورټسمین له ته یو فایده نه ورکوي دوی به مخکې څنګه ځي. فار ایگزامپل اوس کرکټ دپاره ډېر زیات خرچې کېږي. ایون یو د 10 کالو ماشوم باندې رمیز راجا بل ورځ فاینل کې دا خبره کوله چې یو 10 کالو ماشوم له هم مونږ 30,000 روپۍ سټیپنډ ورکوو د میاشتې. تاسو فار ایگزامپل 10 روپۍ یو ماشوم له 10 کالو ماشوم له 30,000 روپۍ ورکوئ بیا د هغې یو بیټ د 40,000 روپو یو بیټ د یو کټ بیګ هم له 1.5-2 لاک روپو نو کرکټ کې څومره په هغې باندې خرچه کېږي. نو دغه شان سیکنډ نمبر باندې چې کوم دی سکواش دی نو سکواش کې ما نن پورې ګورنمنټ داسې ونه کتو چې هغې څه داسې خرچه کړي یا راغلي یا زموږ د ادرسي کړي یا چېرته د ماشومان دپاره یې ویلي چې یار د دیو د فارن ټریپس دپاره یا لوکل ټریپس دپاره څومره چې کوم دی دا خرچې به مونږ کوو څه داسې ما چېرته هم ونه کتل. صرف ایسوسییشن والا قمر زمان صاحب یا د هغې چې کوم کابینه د هغې ډېر زیات خواري کوي ډېر منډه تړله کوي ټورنمنټس هغه کوي زی په زی ټورنمنټس چې کوم دی نو اناونس کوي د ماشومان دپاره. ایون یو ځل مونږ قمر زمان صاحب ته ویل چې یار دا وړه ماشومه ده مانور علي دې دپاره تاسو کو ټورنمنټ هغه کوي اناونس کوي انډر 11 کې دې نه پاکستان کې څوک نشي ګټلی نو په هفته کې دنده هغې ورته ټورنمنټ اناونس کو هغه بیا ماشاءالله مانور فاینل هم وګټلو. نو داسې چې کوم دی خو هغې سره چونکې فنډ ډېر لیمیټډ فنډ دی نو سکواش خو ډېر ګران گیم دی نه خو د لږ 2 لک روپو د 3-4 لک روپو خبر نه ده داسې یو میوې شته داسې چې کم دی نو په پاکستان کې به 3-4 میوې شي خاص کسان به دغه شانې هر کیټګري کې 11 کې 13 کې 15 کې 17 کې 19 کې دا 15 کیټګریان دي دې کې به ټاپ 5 دا داسې ماشومان چې په هغې به لکو روپو د میاشتې خرچي نو ګورنمنټ خو دې د خاطره بالکل هېڅ هم نه کوي. دا خو صرف زه یو سپورټس رانیسم صرف سکواش دی نه علاوه هاکي دی نه علاوه بیډمنټن دی او فټبال دی او ډېر گیمز دي چې هغې کې ګورنمنټ طرف نه زه هېڅ هم نه ګورم چې هغې پکې څه دا څنګه چې جانشیر خان او جهانګیر خان یادېږي هم د دې پښتونخوا د سکواش ته موږ دې وخت کې ویل چې د پښتونخوا لوبول چې علمي کسان دلته کې دي که نه په نورو صوبو کې خو دا نشته دی نو خو میوې شته یا مانور ته دا توجه ورکړې شوه نو د دغه جانشیر خان او جهانګیر خان نوم هم چې کوم دی ژوندی ساتلی شي په سکواش کې او د زنانو په دغه کې داسې څوک راوتلي دي علمي زمونږ د پاکستان طرف نه چې کوم زنانو کې داسې څوک نه دي راوتي ولې چې دلته فیمیل سپورټ څوک پروموټ کوي نه ګورنمنټ خبرې ډېرې کوي ګورنمنټ ما ډېر کتلې ډېر سیمینارز او دا او خبرې او اترې چې وکړي نو چې لاندې بیا چې بیس لاین ته مونږ راشو نو چې وګورو نو فیمیلز دپاره هېڅ هم نه هغه صرف سرسري خبرې وشي لاندې چې کوم د فیمیلز غریبانان نه څوک پروموټ کوي. ایون زه چې کله په دې باندې خبر وکړم نو هغوی مونږ سره فیمیلز نشته مونږ سره فیمیلز او نو مونږ دې کیټګرۍ کې مونږ دا ټورنمنټس نشو کولی نو زه بیا هغې ته یم چې تاسو فیمیل پروموټ کوئ تاسو کیټګریز اناونس کوئ ټورنمنټس زی به زی تاسو منعقد کوئ نو بیا به فیمیلز راځي که نه چې تاسو فیمیلز پروموټ کوئ نو فیمیلز به څنګه بهر راځي نو ولې نه جهانګیر خان او جانشیر خان ځای نیولی شي دا فیمیلز خو په دې باندې چې کم دی ګورنمنټ له پکار دی چې په دې باندې خاص خیال وساتي او دیو پروموټ کی د دیو لاندې بیس لاین بیسکس باندې کار وکړي چونکې فاینانشل نیډز چې د یو پلیئرز نه پوره کېږي نو هغه به څنګه مخکې راځي او دا خو داسې گیم دی اوس فار ایگزامپل زما ماشومه ده د نیشنل وګټلو پاکستان نمبر 1 شوه نو پاکستان کې به دی بیا څه کوي خو ظاهره خبره دا به US
چمپینشپ له به اوپن چمپینشپ له بلیږو برټش چمپینشپ له بلیږو دا چې کوم غټ غټ ټورنمنټس دي هغې کې به د دې رینکینګ جوړېږي نو دا برابر راځي او یو کال 2 3 4 5 کاله پس به دی بیا چې کوم دی نمبر 1 پوزیشن ته به راځي نو چې ګورنمنټ دې کې مونږ سپورټ کوي نه بار ملک تم لیږي نه ماشومان لوکل نه خو به انشاءالله کال نیم کې چې کوم دی دا به رینکینګ کې نیشنل نمبر 1 شي یا ټایم به پکې لږ نور لګي خو هغې نه پس به بیا صحیح هغې نه پس خو ماشوم دپاره پکار دی چې تاسو مخکې څه پلیټفارم وله جوړ کړئ هغه تاسو سپورټ کوي پروموټ کوي او چې هغه مخکې بیا گیم خو چې کم دی ډېره ګرانه شي او چې هغه یو تاسو چې یو ایس ته ځئ راځئ نو 3 لک روپۍ به هم لګي دا برټش کې ټورنمنټ ټول کال ټورنمنټ پای کېږي ټول کال 10 12 ټورنمنټ کېږي نو هغې ته چې ته راځې او ځې نو خبره کم ځي نه کم ځي پورې ورسي نو دا فاینانشل چې کم دی نو دا سپورټ کول غواړي ښه پلیران له چې هغې تاسو مخکې کوي او هغه تاسو سپورټ کوي عارف صاحب ستاسو څلور لوریانې دي یو هم زوی دی او په هغې کې 3 لوریانې چې کومې دي نو دا نیشنل لوبغاړي دي او زوی هم دی چې کوم دی نیشنل په دې خله څه وایې خلکو خو ورته هم د رنګ رنګ خبرې کوي خپل پردي علاقه یاره په سپورټس کمپلیکس کې ما ته شروع کې راته ډېر مسلې وو لکه چا به څه ویل چې دا وګوره د یو کور نه چې کوم دی پوره فیملی را روانه ده او لکه داسې به یې کتل چې یار دا وګوره اوس زوی را روان دي ماشومان هم را روان دي خو اوس پرورو هغې پوه شو چې یار نه دیو ګپ له نه راځي دا اوس پلیران شو ښه پلیران شو دا اوس وګوره دا یو نمبر 1 شو دا وړه نمبر 1 شو اوس پوه شو چې یاره دیو ډېر زیات خواري محنت کوي لګیا دی نو هغې اوس مونږ له ډېر زیات رسپیکټ را کوي ډېر زیات زمونږ قدر کوي چې واقعي دیو خواري کوي ولې سپورټس کمپلیکس کې خو سینکړو خلک راځي هغه خپل څوک فټنس له راځي څوک ګپ شل به راځي همداسې خپل ټایم تېروي خو چې کوم سیریس ماشومان یې پکې نو هغه به تاسو خاص ګورئ چې هغې به کوټ کې هم گیم کوي بیا هغې نه پس فزیکل فټنس نه چې کوم فزیکل ټرینر یې هغه بلې 1.5 2 غنټې هغې بیا ګراؤنډ کې اخلي بیا چکرې لګوي الګه زمونږ د عام کسانو کار نه دی یو څنګه چې دا یو مزدور دیاړي لګوي سهار نه واله تر ماښام پورې دا شان سپورټس یو سپورټسمین یو اعلی درجې چې کوم ټاپ لیول ته سپورټسمین جوړېږي نو هغې دپاره خپل یو د دې ایکسرسایزز وي کم از کم 2 غنټې به کوټ کې گیم کې بیا هغې فزیکل فټنس دپاره چې کوم 2 غنټې به تنور کې لګې منډې وښیم دا ډېر مشکل کار دی نو زمونږ ډي جي صاحب هم یو ځل 2 ماتې داسې ویل چې یار وایي تاسو به ټول فیملي به نه راځئ نو په هغې باندې زه ډېر زیات خفه وم ما یار اوس دا ډي جي دی خو دې سپورټس ته خبر نه دی چې زه اوس خپل د ماشومانو جنکیان دي زه دې له کېننم د دې ټیک کیر ونه کړم دا خو زموږ پښتنو معاشره ده چې دیو بار ځي را تل دی له هلته ناسته نو ډېر مشکلات موږ ته شروع کې شوي خو زه الله شکر دی پر هغه مشکلات موږ ختم شو بالکل کتونکو دغه شانتې د ناپوهه افسر په وجه باندې چې هغه نه خپله سپورټس کړي وي نه سپورټس پیژني او کښېني په دغه کرسۍ باندې نه به د دې د اهمیت نه څه خبر شي دې لپاره د سپورټس مشر چې کوم دی هغه یا نیشنل یا انټرنیشنل کلاړي په کار وي څنګه چې زموږ د 400 په سپورټس کمپلیکس کې کوم مشران دي نه هغوی سره د لوبغاړي چې کوم دی نو قدر دی او دا مې ویش په دغه کرونا کې چې کوم ده د دې ځای نه پېښور نه به 400 ته راتلله او خپل محنت پې جاري ساته لور وي رحمت وي خو دلته کې په دې معاشره کې چې کوم دی نو زحمت ګرځېدلی دی څه د معاشرې څه پلار چې کوم دی څه هغه شان توجه نه ورکړل کېږي څه چې به تعلیم ویل کېږي مړه دا د بل د کوره ده په دې به زه دونه څه له خواري کوم یار دا به زه نیشنل کلاړي کوم بل ور به د بل د کوره کېږي ما ته څه پیدا ده دا خبرې ډېرې کېږي عارف صاحب په دې به څه وایي یاره دا ما هم داسې اورېدلي وو ډېر یو داسې نږدې کسانو ما ته دا خبرې ما ته به هم کوله خو چونکې زما یو خپل یو جذبه وه ما چې یاره دا زما ماشومان چې کم دي کن دې ته دا خو بیا بد خبرې دي چې کله خو دا خو انسان څه قسمت دي خو زما یو جذبه وه چې مال زه سپورټسمین پاتې شیم زما به د ماشومان پاکستان نمبر 1 به جوړېږي او په دنیا کې به دیو نوم جوړی شروع کې خو خلکو مختلف خبرې کولې خو چونکې بره راغله اوس پرورو رینکینګ د دیو ښه کېږي نو اوس خلکو ته پته لګي چې یار باقي دا خبره چې کم د رښتیا ده نو دې د خاطر ما په دې باندې خواري محنت ډېر زیات کولو شروع کې خلکه داسې خبرې کوي چې یار دا پردی کور ماشومان دي که ته پرې ډېر زیات خواري مو کې نو که پردي کور ته هم لاړ شي نو خو هلته به هم بیا د رسپیکټ په نظر به کتل کېږي
دا خو داسې خبر نه ده چې زما بچی ده نو نور خلک به ورته داسې ریسپیکټ په یا قدر به نه کوي. صحیح کتونکو خو عارف صاحب تاسو ګورئ نو موږ سره آزاد یو خدا دې چې تا ته دونه وچ ښکاري دا د غیرت وچ کړی دی او په دې حالاتو کې په خپله کوروالا باندې ماسټر وکړو بي ایډ یې وکړو بیا هغه چې کومه ده ټیوشن یې کوي د نوکري چې کوم ده د دغه خپلو بچو د حفاظت دپاره او چې مخکې لاړ شي یو کمره ډکه ده مې ویل چې دومره کپونه ما نور ګټلي دي خو دغه سپورټس کمپلیکس والا دغه سپورټس مشران چې کوم دي یا ولې یو ټراپي ورکړي بس نور غورې د دونه ځای ته ورسېدله چې د پښتونخوا یا د پاکستان نوم روښانه کوي نو دا د دوی خپل محنت او خپل ارسه دي. خو یو ساده خبره کومه کله چې تاسو کور جوړوئ وی لکه وي اوریجنل خښته پکې ولګوه یا ګاډی جوړوئ نو وي ښه پرزه پکې ولګوه د هغې مطلب دا چې بل لی ورکې نو وي ملاوټ پکې مه کوه چې ښه څیز ورکې دغه شانتې لور خور چې کومه ده خو تعلیم یافته دې کړه ښه هنر دې ورکه نو خو د بل د کورم شي نو هغه بل کور والا برته دعا کوي او دا لور دا رحمت دی اسلام ورله ډېر زیات چې کوم دی نو قدرونه ورکړې ده نو مو ته یې ولې نه ورکو او چې اسلام هغې له کوم حقوق ورکړي دا یې مو ته یې ورکو نن ظلم تشدد جبر په ښځه باندې او په دې حالاتو کې عارف صاحب چې کوم دی 3 لوریانې ښه نیشنل کچې ته ورسولي او 40 غنټې ورسره خپله موجود وي او خدای نی نو کور والا وي او خو نی نو دواړه ورسري دغه شانتي شایان علي خو هم دی کتونکو په دې باندې زه د محمد عارف صاحب دا ما سره خوا کې ناست د هغوی نمبر پیچم خو بې ځایه کال ورته مه کوئ د دوی بیا درته یم چې د بچی چې کومې دي دا اوس پبلک فګر دی دا سټار دی سټار ښه زما ستاسو لپاره دا سټار دی دا د پښتنو بچی دی دا زمونږ ستاسو بچی دی دا د عارف صاحب نه دا خبره اوس وتلې ده خو بیا خو هم عارف صاحب هم دغه وایي چې زه د مل له داسې بچي ورکم چې دا ملک په بهر ملکونو کې روښانه کي دې وخت کې قطر ته او مختلف ملکونو ته چې کوم دی نو ټور خو دغه وسایل نشته ټیکټ خوراک هوټل رهایش د هر څه کم دي داسې په پاکستان کې یو شمېر ټورنمنټونه دي هغه نشته دي تاسو دا ټول هر څه وکتل بهرحال ډېر سوالونه پاتې شو ډېرې خبرې پاتې شوې عارف صاحب سره بیا کو خبرې اوږدېږي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه